بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. اول سپاره صدرم رکو دا سورة البقرة آیات نمبر 34 دی. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا او یاد کې چې کله مونږه حکم وکړو فرشتو ته تسجدوا تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا ناغي سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا واستكبر هغه انکار وکړو او تکبر وکړو وکانه من الکافرین او هغه د کافرانو نه. تسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. هر کله چې د حضرت آدم علیه السلام په فرښتو باندې فضیلت علمی اخکار شلو نو الله تعالی فرښتو ته د حضرت آدم علیه السلام د فضیلت علمی اعتراف اخصلو د پاره هغه ته د سجدي کولو حکم وکړو. ځکه په دې کې د حضرت آدم علیه السلام فضیلت اعتراف او د خپل معقوله اتجعل فيها داغي معذرت هم بهر حال تمام فرشتو ته د سجدي حکم ورکړل شلو او ملائکه مقربین تمام فرشتو چې کوم دي سجده وکړه لیکن شیطان چې کوم دي د سجدي کولو نه انکار وکړو او تکبر په تور باندې دای غنله چې هغه د حضرت آدم علیه السلام نه افضل دی او د دې په شانتي انتهایی عبادت گزار د فرشتو استاد او مقرب بارگاه الهی ته د سجدي حکم کول دا د حکمت خلاف دی. ای خپل باطل عقیدی د حکم الهی نه انکار او تعظیم نبی د وجه او تکبر د وجه نه هغه کافر شلو. حضرت آدم علیه السلام او د ابلیس واقعیا قرآن مجید فرقان حمید تقریبا و سورتونو کې بیان شوی ده. د سجدي متعلق چند شرعي احکام دی آیات کې د سجدي ذکر دی. دی مناسبت سره دلته د سجدي متعلق چند احکام بیانېږي. سجده په دوه قسمه ده نه یو چې دا عبادت سجده ده دویم د تعظیم سجده ده. عبادت سجده دا څوک معبود وګڼي څوک د عبادت مستحق وګڼي او هغه د سجده وکینره او د تعظیم سجده دا چاغي سره د مسجود یعنی چا د سجده کیږي داغي تعظیم مقصود نه لري عبادت مقصود نه او دا قطعی عقیده دا چې سجده عبادت الله تعالی لپاره خاص ده بل چا د لپاره دا نشي کېدی شي او نه په کوم شریعت کې دا جایز ونه لري. یعنی سجده عبادت چې کوم دا فقط صرف او صرف رب العالمین هغه لپاره خاص ده او بل چا لپاره دا سجده عبادت نشي کېدی شي نه په کوم شریعت کې دا جایز و روا و. فرښتو چې د حضرت آدم علیه السلام دغه سجده کړي و هغه تعظیمی سجده و او باقاعده تور باندې تندې زمکه باندې کې خوستلو به کړي و نه او دا صرف سر چې کوم دی ټټول سجده نه و بل دا چې تعظیمی سجده چې دا هغه په شریعتونو کې جایز و لیکن هزمنګه په شریعت کې دا منسوخ شله اوس چا لپاره هم جایز نه دي. لہذا کم پیر دا یا ولی ته مزار ته تعظیمی سجده کول دا حرام دي لیکن یا ساده تعظیمی سجده کول والا باندې دا بهتان تړل چې دا معبود غنی او سجده تکي نه دي دا د دې تعظیمی سجدي نه غټ جرم دی ځکه مسلمانانو ته مشرک کافر نویل دي نه او اعلی حضرت امام شاه احمد رضا خان فاضل بلیل رحمت الله تعالی علی په خپل فتاوا رضیه کې جلد نمبر 22 کې په دې باندې باقاعده کتاب لیکل دی موجود دی او د دې مطالعه کول د نهایت مفید ده. تکبر مزمد دی واقعا معلومه شوه چې تکبر د خطرناک عمل دی دا بعض اوقات انسان بنده کفر ته رسي. دې لپاره هر مسلمان ته پکار چې هغه تکبر نه ځان
بچ ساتي. حدیث پاک راغلی دی مسلم شریف حدیث پاک دی کتاب الایمان روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی تکبر حق مخالفت د حق مخالفت کولو او خلکو ته سپک نظر کولو نوم دی نه. او دغه شانتی بل حدیث پاک راغلی روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی وتکبر نه ځان ساتي ځکه د دې تکبر شیطان په دې خبره باندې د رغیب ورکلی چې هغه دی حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کی. دغه شان دی بخاری شریف حدیث پاک دی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آیا د تاسو ته د جهنمین مبارک ونه ویما جهنمین مبارک تاسو ته خبر در نه کما هر سخت اړه والا دغه شان دی جمع کولو والا او تکبر کولو والا د جهنمین دي نه. او دغه شان دی بل حدیث پاک راغلی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتکبر نه ځان ساتي ځکه تاسو نه مخکې خلک د دې تکبر د وجه هلاک شوي نه دي. موږ هم دا پکار را چې موږ خپل چې کوم دی د هر قسم تکبر نه ځان پاکو هر قسم تکبر نه چې کوم دی موږ ځان بچ ساتو نه دي. او دې تکبر د وجه چې کوم دی ابلیس شیطان چې د فرشتو استادو نه دي انتهایی عبادت گزارو دې تکبر د وجه هغه رب العالمین چې کوم دی هغه کافر وګرځولو او هغه چې کوم دی هغه ایمان نه خلاص شلو. یو ځای ترجمه د غوښ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او یاد کی چې کله موږ حکم وکړو فرشتو ته تسجدوا لآدم چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا نو هغې سجده وکړه نو هغې سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا واستكبر هغې انکار وکړو تکبر یې وکړو وکانه او هغه من الکافرین د کافرانو ما علینا الا البلاغ المبین.